سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نیک عمل دنیا کے اکل مسلمانا نیک عمل با آخرت کی پکاری گی. دنیا دار بد دنیا پا مال لازیگی بس دغن نے تماشد سبا ندا. عزت من تلد عزت تلد بالعزت کے ملاوی گی. عزت تلد بالعزت کے ملاوی گی. راحتنا مصیبت کے ملاوی گی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمال اسلام عزت مند مسلمانان رو اللہ رب کائنات عز و جل سر زما پا کامل او مکمل ایمان خوشحالہ کا. د جمعہ مبارک ورځ دا د شعبان المعظم عظیم او قدرمند میاشت شروع ده. د شعبان په دوی عظیم میاشت کې یو شپه را روانه ده، هغې ته شب براءت ویلی شي.
شب براعت او قرآن عظیم کی وته لیلۃ مبارکه وی لیلۃ الرحمت وتویل شي د عزتونو د رحمتونو د برکتونو شپه هغه داسې شپه ده چې د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شب برات شپه زما د امت د پاره د خیر او برکت شپه ده زما امت ته ورکه خیر او برکت ملاويږي رزق فراخ کیږي او کو د الله کریم نو سوال وکي نو سوالونه قبليږي په دغه شپه باندې د رحمت فرشتي لاندې راکوزيږي هغه چا د پاره سعادت ده چې کوم خلق په دغه شپه باندې شب بیداری وکي یعنی ادریږي الله تبارک و تعالی ته عبادت وکي د قران عظیم تلاوت وکي دعاګانې وغواړي تسبیحات او استغفار وایي نو دغه د شب براءت شپه شب وی شپې ته براءت وی آزادېدو ته په دغه شپه باندې محبوب فرمای زما امتیان الله تبارک و تعالی د اور د جهنم نه آزادای او جنت ته داخلي یعنی دون د عزت او د قدر شپه ده بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ہر هغه انسان چې په دغه شپه باندې الله تبارک و تعالی ته ودرېږي نفل کی تلاوت د قران عظیم کی نو په دغه شپه باندې د اسمان د طرفه یو دفتر یو رجسٹر وړل کیږي چې هغه د دې انسان د ثابت کال رجسٹر وی پاغه کې برد اعمال لیکلی شي یو سړی راپورته شي په دغه شپه یا الله ثابت کال زما د راحت تر کو د مصیبت نه مې وساته محبوب علیہ السلام فرمایي د تبراحت یو د مصیبت نه بده محفوظي یا الله ثابت کال زما رزق فراخ کا در رزق تندستی را باندې ختم کا رزق بفراخ او تندستی د رزق بختمی یو سړی را پورته شي سوال کوي مولا کریم ذات عز وجل کمال مرگ رازی نو مرگ د ایمان راکا د هر شیز علاج ته خود مرگ علاج نشتا د هر یو شیز علاج ته خود مرگ علاج نشتا تا ته چې کوم نیټه برابر شوی پاک نیټه په دنیا نه دی نه بشپوي نه بورځوي نه باران نه ګرمي نه یخني نه بلداسي او موسم او چې کله ستا دپاره مرګ مقرر شوي کومه نیټه مقرر شوي نه په هغه نیټه به ستا روح پرواز کوي نه به مخکې او نه به وروسته اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون کله چې ستا نیټه د وخت پوره شو د مرګ طالب مرګ راځي بیا منې کول نشي کولی چې مال د مرګ نه راځي په تمامو پیغمبرانو کې د آدم علیہ السلام نه 19 تر د حضور پاک علیہ السلام پورې د چانم پختنه نه وشوي او د حضور پاک نه تپوس شوی
هر چاله چې د مرګ فرشته راغی اسرائیل علیہ السلام بس داغه نه روح اخیسته دی او چې کله حضور پاک ته راغلی تپوس کې د الله محبوبه ستاسو نیټه پوره د الله سره ملاقات کول غواړي او کنه غواړي تاسو د دنیا نه سفر دی د دنیا جل او زندگی قربان ختمیدون کی دا کو تاسو خوخی تاسو نه بروح پروازو کی کو تاسو مرضی او خوخه نوی نو قربان زب واپس لار شم فرشت اسرائیل علیہ السلام وی حضور پاک علیہ السلام وتوی زما د خپل رب سره ملاقات خوخه ده پدی دنیا کی کسونه کال تیر کما هغه نه پس بیا مرګ راتلونکې ده نه په خپل نیټه ولې نه زما مرګ داسې یو سیز دی چې هغه د مؤمن سړي دپاره تحفه ډالۍ ده چا دپاره تحفه ډالۍ مؤمن سړي دپاره تحفه ډالۍ ده ګناهګار دپاره تحفه ډالۍ نه ده ګناهګار ته به سزا میلاویږي او نیک عمل او مؤمن دپاره تحفة المؤمن دا د مؤمن سړي دپاره الموت تحفة المؤمن مرگ د مؤمن سره د پاره یو تحفه ډالۍ ده دیو ته خوشاليږي حضور پاک وی زما د رب سره ملاقات کی چې خپل رب سره ملاوي ګما نو مرگ می خوخ ده مرگ می خوخ ده نو حضور پاک علیہ السلام فرمائے شب براش پاک خیر پروت دے برکت ور کے پروت دے محبوب علیہ السلام فرمائی دنیا کی داس خلق شتا چاغا د شب برات د شپې نه محروم دی شب برات د شپې نه محروم دی او دا پرچه چې کوم دا ما چاپ کړی د دې کې مې ټول هغه اقوال ذکر کړی دي چې کوم حضور پاک علیہ السلام خودلی دي د شب براعت د شپې فضایل او برکتونو نوافل او ذکر او اذکار نو په دې پرچه کې هغه ذکر دي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سے بد قسمتا بدبخت خلق شتا چې په دغه ورځ باندې الله وتبخل نکي ترسوه د الله نه معافي غوښتل نوي د الله نه ترسو معافي غوښتل نوي الله وتبخشش او بخنه نکي دا کوم خلق دي محبوب فرمایي رنبی نمبر پاغی کی نجومی دے دا نجوم کارو نچی کئی اکثر دے بازار کے دا خلق ناستی دا نجومیان او تال قسمت لٹی او بل قسمت لٹی او ناستی صرف خپلو پیسو تا ناستی چی پیسی راٹول کی دنیا زان لخا کی ہوا آخرت زان لبرباد کی دغه نجومی چې د نجوم عمل کوي خلق برباد خلق نقصان کوي په دغه شپه چې د توبه وستلی نوي الله وتبخن نه کوي الله نه معاف کوي دویم نمبر جادوگر خلقو باندې جادو کوي پیسی اخلی جادوگری کئی نقصانو نہ کئی تعویزو نہ خلقو باندې کئی یو سړی راشي 10,000 روپے ورکو پلانے داغو عمر چکم دی پدو کو نقصان کا داغو رزق بن کا داغو جن او زندگی برباد کا داغو جادوگر
بد کردار او بد عمل انسان چې کوم دی هغه تم الله بخنه نه کوي او کو چر د خپل عمل نه توبه وباسي او به نه کوي نه بیا الله معاف کی خو توبه وباسي پس چا باندې به توبه وباسي آغا جادوگر چې چا باندې جادو کوي د چا رزق بندوي د چا کاروبار بندوي جادو یو داسې خطرناک عمل دی چا باندې شوي نی رزق تزړه کیږي نی کاروبار تزړه کیږي نی عبادت تزړه کیږي نی تلاوت تزړه کیږي نی ذکر تزړه کیږي دنیا کی جلو زندگی لند تنگ کی خراب و برباد و تباہ کی د یو انسان جل خراب ول او برباد کول دام ځانته انسان وي چې انسان ما دغه جادوګر بدبخت سړی د اسلام نه پاک د ایمان نه پاک سړی چې د بل جل او زندگی د خپل دنیا او د مال او دولت د پاره خرابي او بربادي او پیسې اخلي دغه جادوګر ته الله بخنه نه کوي او کو چره بخنه او بخشش وته کوي ناغه پدې کې چې دی په پسچ باندې توبه وباسي معافي به غواړي پسچ به توبه وباسي الا به الله معاف کوي دریم نمبر پاغي کی هغه کس دے شرابی ته الله معافي نه کوي د شراب عادی دے شراب سکی شراب خور سره نموس پی جنی نه عبادت پی جنی نه قام قبیله پی جنی د شراب په نشه کې پروت دی او چې کله دغه شرابی د الله نه بخنه او بخشش وغواړي الله غفور او رحیم ذات دی بیا په دغه قبیح عمل نه کوي الله په دغه شپه معاف کوي خدا بخنه طلب کوي او بخنه بداسي غواړي چې داغه نه پس به بیا د شرابو کار نه کوي نه بخرسي نه بسکی نه بدل کی کینی نه بدوستانی ساتي دغه شی به مکمل د منځو باسي پس جب توبه باسي بیا ورپسې محبوب علیہ السلام فرمای زنکار سړی چې زنکار وي دغه قبیح عمل باندې شروع وي دغه بدبخت نه ځان نه منې کوي زناکارې کې دا نقصان له د مخ او د بدن نور ختمیږي نورانیت ختمیږي د زناکار سړي په مخ کې به نور نوي ځکه محبوب فرمایي کله چې زناکار زنا کوي دنا ایمان سلب شوی وي دنا ایمان ولاړ وي او چې کله دې توبه باسي دې قبیح عمل نه توبه باسي حضور پاک علیہ السلام فرمای او چې پسچ باندې توبه وستلا د شب برات پشپ باندې توبه وستا الله کریم رحیم ذات دی رحیم او کریم ذات دی بیا وت الله ټول ګناهونه معاف کوي او توبه په سچ باندې وباسي جمعات کی توبه وباسي او بیا بهر پردي تنبيه وباسي داسې توبه نه په توبه وباسي توبه نصوحا وتویل شي بیا وباسي محبوب فرمای د مور پلان نا فرمانا چې د مور پلان نا فرمانوي مور پلار تین خفوی مور پلار تین ناراضوی محبوب فرمائی دا انسان کو ټولش پم اللہ تولالوی
خو چې مور پلار یې راضي کړي نه وي مور پلار یې خوشحاله کړي نه وي د انسان تم الله بخښنه نه کوي د انسان تم الله بخښنه نه کوي د مور پلار قدر احترام واجب دی موس چې کوم دی فرض دی 5 وخته موس فرض دی او په دې فرض موس کې یو 3 رکعات راځي هغه ته څه وایي تاسو لکه چې نه کوئ وتر واجب وته ویل شي د ماسخوتن په مانځ کې په 9 رکعاتو کې 3 رکعات راځي هغه ته وتر واجب ویل شي چې دا وتر واجب اونو کې نه ماسخوتن موس کیږي ټول جواب راکېږي تاسو ماسخوتن مونږ لیټ کوي چې د ماسخوتن په مانځ کې وتر واجب اونو کې نو څوک سلور او 200 شپږ چتر ماسخوتن مو شپږ رکعات نه دی راغلي چې کله وسره 3 رکعات وتر واجب ملګری کې نه بیا به 9 رکعات شي نو بیا به د ماسخوتن منشي نو چې کله په ماسخوتن په مانځ کې واجب پرېږ دی نو موږ دې مکمل نه دی فرض موږ ادا شو سنت ادا شو خو وتر پکې پاتې شو دغه شان د مور پلار احترام واجب دی د مور پلار قدر واجب دی محبوب فرمای الجنت تحت اقدام الامهات د مور پلار د قدمونو د لاندې جنت دی سبحان الله هوای کله چا چې مور پلار قدمونه خپل کا دانه چې بلچول کودال راواله او داغي د قدم لاندې زمکه کنه جنت ګوره پزمکه کې پزمکه کې دنه جنت سکی د مور پلار د قدمونو د لاندې جنت دی محبوب فرمای چې یو عمل چې فرض موز دی چې هغه 5 وخته موز دی دا نه قبلېږي چې د مور پلار قدر احترام نه وي د مور پلار آداب نه وي دا نه قبلېږي محبوب فرمای د مور پلار نا فرمانه کشپ ورځ الله تعالی وی مو چې مور پلار تین ناراض یو عمل نه قبلېږي یو عمل نه قبلېږي مور پلار برازي ساتي د مور پلار رضا کې د الله رضا دا چې مور پلار راضي وي نو الله رضا کیږي ځکه قرآن عظیم کې الله فرمایي یا به قرآن مني یا به د نور خلق مني ځان ته مسلمان وي قرآن عظیم کې راځي اف ولا تنهرهما مور پلار ته به اف قدر هم نه کې اف هم نه اف د مور پلار احترام قدر واجب دی حضور پاک علیہ السلام فرمائی د شب برات پشپ باندې چې دغه د مور پلار نه فرمان را پاسي او د مور پلار نه معافي وغواړي چې الله نور به د مور پلار قدر کوما محبوب فرمای بس چې څنګه د مور پلار زړه نرم شي هغه ته بخښنه وکړي په دغه شپه باندې ورته الله بخښنه کړې وي محبوب فرمایي ورپسې سودخور ته الله بخښنه نه کوي د سودخور د سود عادي سود کوونکي پیسې په سود باندې ورکول په سود باندې اخیستل پیسې په سود ورکول 10,000 روپے مثال په تور چاته ورکې دا 10,000 والا خو چې کله راکې 2,000 براکې دا 2,000 روپے څه شي شو جواب راکې 2,000 روپے سود کې رالو
لزر روپو د پاسه چې 1 روپۍ والی 1 روپۍ په سود کې شامل نه 2000 روپۍ والی دا په سود کې شامل دي حضور پاک علیہ السلام فرمای سود خور با تمام عمر د پاره په دنیا کې رسواوي عمر به د زلالت وی دنیا کې به د رسوای ژوند او زندگی تیری خو چې کله قبر تخکته کیږي او نکیرین ول سوال جواب لراشي د سوال جواب کې بنا کاوي دی په قبر کې د دولت چغي وخی سشو زما غمال دولت چې ما جمع کړي او پورز د قیامت چې کله د قبر نه پاسي مخ به ګرځېدلی وي مخ به مسح شوي څوک به پیژني نه چې دا څوک را روان دی دا قبیح عمل دی سود کول ناروا کار دی چا ترې پیسې ورکړي دي په سود باندې ورشه خپلې پیسې راواله نور ورته معاف کا به نور نالم خبره ختمه شوه چا نه دې پیسې په سود باندې اخیستې دي خپلې پیسې اضافه پیسې هغه ته واپس کا هله به معاف کېږي ځکه دا په حقوق العباد کې شامل دي حضور پاک علیہ السلام فرمائی اللہ 2 قسم خلقو ته په جنگ باندې اعلان کړی یو سودخور ته الله په جنگ اعلان کړی سودخور ته الله وی زما جنگ ته تیار شه د الله سره څوک جنگ کولی شي د الله سره څوک جنگ نشي کولی تو الله پیدا کړي یو سترګه د نو باسي سن شکولې یو لاس ته پالج وي سن شکولې یو خپ باندې فالج اٹیک وکي اسم نشکولې یو جبل بند کی سم نشکولې ام مالک دے خالق دے رازق دے رحیم و کریم ذات دے محبوب فرمائی زما امت باندې الله ډیر مهربان دی ډیر مهربان دی د شب براش پچ کم دی را روانه ده مخکې به خلک او خيار خلکو دا پرچما چاپ کړی دا او دې کې دا ټولې خبرې ذکر دي بیا یو دانه دلته نه خیر دیواله فی سبیل الله پیسې نه غواړم فی سبیل الله دی ها اگر کوم ځای شیس په پیسو وینال ته بیا سو خواله نه ورځي خو چې اسی وینو یې دمو تو شراب قاضی وسکلی دي خبر ادا ده خدا کار وکوي غوره چا دلته نه پرچا واخستا مهرباني بدا کوي په 50 روپے پټو سټیټ کی نو چې د 500 روپو دی په یو لز دانیم او وسته یو بل مسلمان ته دی وځ دا حواله پدې کې دا شزونه پړاو کا نو چې یو کس پدې باندې عمل کو نستام پکې خیر ملوش کلس کسانو پدې کې کار وکړو د لسو کسانو د عمل ثواب تا تم په عمل نامه کې لیکل شي دې ته صدقه جاریه ویل شي دا بل د پارم پیدا استاد پارم فیدلا او ما اکاؤنٹ تم ثواب را رواني زما اکاؤنٹ کې ثواب جمع کیږي ځکه چې کار هما کړ لیکل هما کړی دیګه ما تم الله اجر را کوي او تاسو ته الله اجر در کوي او چاته چې یو پرچا ورکړه ناغه ته الله اجر ور کوي الله ډیر رحیم او کریم ذات دی شب براش پچ کوم دی را روانه ده الله دې په خیر عافیت په مونږ او تاسو راولي کلک په نر غوندې پاغش پغو سلو کې وبلامبه جامې په پاکي واچه او ټول کال دې خوبونه کړی دي دغه یوش په الله ته ورکا دغه یوش په خپل رب ته درېګا چې په دې یوش په دې رب راضي کې ثابت کال به جون راحت تیریږي اللهم صل وسلم علی نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وصلى الله تعالى على خير خلق